زمانونو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په صحابو کې 40 مسلمان دی. د ده مخکې یو کم 40 سړي مسلمانان او 11 ښځې. نو دی چې مسلمان شو نو د سړو تعداد دا 40 ته ورسېد. او د اسلام یو ډېره دلچسپه او مزېداره واقعه ده. ابو جهل میټینګ راوړو او میټینګ کې دا یو اعلان وکړ چې څوک نر ځوان به پاسي او د نبی علیه السلام نوم یې واغېست په بدو چې دی مړ کړي. او ورسره دا اعلان هم کړی چې که چا دې مړ کړ نو هغه له به 100 خان ورکړو. 100 خان ډېر شی دی. داسې ده لکه دې زمانه کې چې اوس څوک وي 100 موټرې به ورکړو. عمر نوجوان و. ده چې د اعلان واورېده نو زړه کې د مرګ جذبه پیدا شوه د حضور پاک. نو نیر لاړ ابو جهل نه. نو ابو جهل ته وایي عمرو ابن هشام یې نوم، ابو جهل خپل نوم، عمر یې نوم او د پلار نوم یې هشام. نو هغه ته وایي تا د محمد صلی الله علیه وسلم، تا د محمد په سر کې د هغه په مرګ کې د 100 خان وې نانستی دی. هغه وی وی دا خبره ټیک ته ته د دې ذمهوار یې؟ ابو جهل وی بلکل زه به یې ذمهوار یم، هر چا که مړ کړو زه به 100 خان ورکړم. وی دا دې ورده. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله مسلمان شو دا واقع خپله ذکر کوي. وی چې راغلم توره مې لاس کې واغېسته. وی قریشو یو سخی حلال کړی و. اصلي یې حلال کړ، وینې ته به یې دی زه وررسېدم. نو خلک دستي نه راته وړو، نو ځکه زه هم ورته لږ ودرېدم. نو د سخي د منځ نه مې یو اواز واورېد. مړ سخی دی، د دننه یو اواز راووت او اواز کې څو هغې کې دا و چې یا آل زریع امر نجیح، یا آل زریع امر نجیح، رجل يسويح رجل يسيح بلسان فسيح يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اعلان یې وکړ ای قریشو د کامیابۍ یو خبره درته ویم. خو دغه سخي نه د منځ نه اواز راوځي، مړ سخي نه. ای قریشو د کامیابۍ یو خبر در کوم. یو سړی اوازونه کوي او ډېر فصیحه ژبه باندې اواز کوي او یدعو خلک بلي یو کلمې ته. کلمه څه شی دی؟ د دې خبرې ګوی ورکول چې الله یو دی، شریک نه لري، او محمد صلی الله علیه وسلم د خدای پیغمبر دی او د خدای مقرب بنده دی. یاره وی دا خبره چې مې واورېده نو لږ په اړه کې شکي شوم چې خدایه دا سخي د من نه چې اواز ته راځي دا اواز خو ماته ټیک اواز ښکاري. خو په دې مې نو پروا نه ساتله. هلته د 100 خان وې نام مې لکې پروت دی. په کار دا وي چې د اواز سره زه منې شوی وي. ځکه هغه اواز کې دا دي چې خبره د کامیابۍ ده. اواز کې دا دي چې یو سړی دی په فصیحه ژبه اواز کوي. اواز کې دا دي چې دا سړی خلک د کلمې شهادت ته بلي. په کار و چې منې شوی وي خو منې نه شوم. نېغ لاړم. نو یو سړی راله مخې راغی، نعیم ابن عبدالله. دې پټ مسلمان و خو لا په ژبه یې غږ ښکاره ایمان نو قبول کړ. نعیم ابن عبدالله نو زما رنګ ته او تورې ته او جوش ته چې وکتل پوه شو عمره چېرته دی؟ ما ویل ځم نن نه پرېږدم دا محمد صلی الله علیه وسلم، نن یې نه پرېږدم. زمونږ په نوي دین خورئ، زمونږ دین پسې بد رضوئ او زمونږ خدایانو ته کنځل کوي، سپکې وایي، نن یې نه پرېږدم او نن ته سر پرې کوم، پرېږدم یې نه. وایي چې دا خبره مې وکړه. وایي نعیم ابن عبدالله راته وایي چې عمره د بنو هاشم او بنو زهراو نه به دې څوک خلاصوي. د هغه د پلار او د نیکه د طرف نه بنو هاشم قوم دی. لوی قوم مضبوط، هغوی بچی چې ته مړ کړې هغوی دي چې ته پرېږدې. او ماماخیل د مور قوم بنو زهره دی. بیبي امینه د بنو زهره سره تعلق لري. نو د بنو هاشم کې د پلار قوم دی او بنو زهره چې د مور ماماخیل قوم دی. دې نه به دې څوک خلاصوي، بخوا دا کار نشي کولی. وایي چې دا نعیم ابن عبدالله دا خبره مې واورېده نو زه پوه شوم چې دا سړی مسلمان دی. نو مې تم جوړ صحابي شوی او ګواښ مې ورته وکړ. صحابي به دوی بېدینه ته مې چې چا به د خپل پلار نیکه دین پرېښود هغه ته به یې صحابي وي. تم جوړ صحابي شوی. هغه پیغور راکړ، وایي مړه ما پرېږده، ورشه د خور او د اوښي غم دې کوه. نو پښتون سړی چې په پیغور سینګ مري که نه، دغه رنګې عرب هم په پیغور مري چې زه د خپل اوښي او د خپلې خور غم دې وکړه. هغې ایمان راوړی دی، مسلمانان شوي. وایي چې دا خبره مې واورېده نو لکه مې اور بل شو. او ما ته وایي چې د کومې ډېوې د رڼا د وجلو دپاره ته منډې وې وجنې، رڼا یې ستا د خور کور ته رسېدلې، ستا د اوښي کور ته رسېدلې ده، د هغې غم کوه. وایي چې دا مې واورېدل نو د پیغمبر علیه السلام طرف ته اراده مې بدله شوه چې ښه ده ما اوښي مسلمان شوی دی، صحابي شوی دی، ښه ده ما خور مسلمانه شوه او زما اوښي مسلمان شوی دی. نه خور کره لاړم او ډېر په جوش لاړم چې خور کره لاړم
نو چې دروازې له ورسېدم هغې دروازه بنده کړې وه د دروازې خوا کې ودرېدم نو د دننه مې قرآن شریف اواز واورېد او نور هم جوش کې شو استاد والا راغلی دی هغې ورته قرآن شریف ښایي بس وي ما وی چې نن به زما د دوی راغلي نو د تورې په هغه سټۍ دا دروازه داسې په زور زور وواله او اواز یې په دروازه کولو کې هغې پوه شو چې دا خو عمر راغی او دی خو په جذباتو کې دی بل جنجال جوړ نه کېږي نو کوم استاذ چې ولا راغلی و د هغه نوم خباب رضی الله عنه خباب ابن ارت او د خور نوم فاطمه و فاطمه او د اوخې نوم سعید ابن زید سعید ابن زید دم په عشره مبشره کې داخل دی کوم لس کسان چې رسول الله مبارک د هغې لست بیان کړی دی چې دا په جنت ته ځي یو پکې سعید ابن زید ابن عمرو ابن نوفل رضی الله عنه هم دی او استاذ ته وی ته پردي ته چې ته غاړې ته شي او زه یو خیمه او دی خور د مونږ بس چل ول کوو د جګړه د او کار سره پېښه ده خو ته غاړې ته شي په تا ګزارو نه کړي نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه هغې د کټ لاندې پټ او چې ده ورته اوښې سینګ دروازه کونه وکړه نو د په اوښې شروع وکړه او په پرځون وشو او ښه په والو ټاکلو غزار خو پې د تورې نه کوي خو د تورې په هغه سټۍ وایي په هغه موټي جګړه شروع شو ته صحابي شوې تا د پلار نیکه دین پرېښود تاسو پیغمبر مرګ پسې زه روان یم ته پکې څه شی چې دواړو یو بل سره مشتو ګریوان شو نو عمر خو جذبات یې کم و تیز هم و غصه هم دی طاقتمن هم دی دا خور یې راله فاطمه د خپل خاوند او د رور په منځ کې خلاصې کوي جداوالی کوي نو خلاصې چې شروع کړه نو عمر لاس اوچت کړه خور ته هم غوسه دی او چې چړق شو دا خور یې په یو څپېړه وواله او داسې مضبوط غزار یې ونه ورکړه چې دا خور د مخ نه وینې روانې شوې یو شخصا او دومره تیزې دارې هغه وینه وکړې چې هغه د عمر په دې مخ راتوی شوې بس چې دا وینې ته دو وینو ته مو کتل او دې ته مو کتل چې دا خو د پخور بنده بیا باندې خبر کېږي فروغ دا زما څوک کړل الله کې ورو نرمې راځي او وینې هم پرې پرېوتې نو خور هم جذباتو کې ده خور هم د عمر خور ده بس خور ورته وایي دا عمره لاس اخلاص او توره دې تېره چې څه دې خوښی کوه زما دا خاوند د مسلمان دی زه مسلمان یم او چې د کوم خطاب ته زوی د هغې خطاب زم لوری یم تم د خطاب زوی غیرتي که نه زم د خطاب لورې زم غیرتي یم زه خبره تانه نه پټوم زه مسلمان زما د خاوند د مسلمان او توره دې لاس کې د مړه ته کړه چې څه دې خوښی کوه مړه هم که ده که ده د خور دې سترګو ته وکتل چې اوښکې ترې روانې دي او مخ ته وکتل چې وینې ترې روانې دي او خپل ځان ته وکتل چې د خور وینې د عمر په سرمن پرتې دي نو لکه رحم راغی جذبات ورو ساړه شو نو فورا توره کېښوده او خور ته وي ښه راوړی تاسو څه ما ته ووایئ تاسو چې کوم کاغذ څه پاڼه د سړی نو مهرباني وکړه هماله راوړه ما ته وښایه خور ورته څه وایي هغه هم جذبات وکړې هغې هم سترګې سرې دي او سترګو نه اوښکې هم روانې دي او د انک رجسون ته پلیتې او دا ما سره چې کوم شی دی انه لا یمسه الا المطهرون دې ته پاک سړی به ګوتې وړي دې له پلیت انسان ګوتې نه شي وړی ستا غوندې سړی دې له ګوتو ته نه پرېږده انک رجسون ته د نجاست خاوند دی فإنه لا يمسه إلا المطهرون نو ورته څه وایي فقم فتوضأ ځه اودس وکړه بیا به درکړم او په بل روایت کې فاغتسل ولامبه بیا به درکړم خو چې دا خبره یې وکړه نو عمر پوه شو حضرت خباب پوه شو چې معامله بدله ده او د رسول الله مبارک بیګا د شپې جلا کار کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې الله ته جللی صحابه وی د الله رسوله د دوو کسو نه ډېر تنګ یو یو د عمر نه عمر ابن الخطاب او یو د ابو جهل نه د هغه نوم عمر او د ده نوم عمر د هغه نوم عمر په ترمذي شریف کې او په مسند د احمد کې یو حدیث دی الفاظ تقریبا یو بل سره لږ فرق لري خو داسې الفاظ دي اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدایا د دوو عمرو کې یو مسلمان کې او اسلام په مضبوط کې د دوو کې یو مسلمان کې یا د عمر کې او یا په عمرو ابن هشام کې او اسلام په مضبوط کې تقریبا د عمر نوم نه ورکړ نو جبريل علیه السلام متوحی راوړه چې ابو جهل نه مسلمانې الله ته پته ده موږ ته پته ده نو بیا رسول الله مبارک دا دویم لفظ وی اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب رضی الله عنه خدای اسلام په عمر مضبوط کې دا حدیث په ابن ماجه کې دی او حاکم یو لوی محدث دی دا یو کتاب دی مستدرک دا حدیث حاکم په مستدرک کې نقل کړی دی چې خدای اسلام په عمر مضبوط کې رسول الله مبارک چې حاتم چې دا خبره واورېده چې اولم به د دم لمبلو ته تلو شو نو حضرت خباب ابن ارت رضی الله عنه پوه شو چې معامله بدله ده نو راووته عمر ته وی ای عمره خدای دپاره د انصاف نه کار واله بې انصافي مه کوه انصاف نه کار وله بې انصافي مه کوه
ته چې د کم انسان مرګ پسې روانې ګواښ کې او توره ورپسې وړې زما قسم د الله په ذات چې هغه بېګا ستا دپاره د خدای په دربار کې ژړېدلی دي دې وجې نه یې تا له جاړې تا دپاره بېګا د خدای دربار کې ژړا کړې ده الله ته یې لاسونه پورته کړي دي او دا دعا یې نه غوښتې ده چې اللهم اید الاسلام بعمر خدای د عمر په ذریعه اسلام مضبوط کې خدای ته مسلمان کې ادله خدای ته جاړي ادله دعاګانې کې او ته یې وچنې نن دا کار مولا په لاس کې اخیستی نن مولیان عالمان چې منځو کې نو د خپلو مقتدیانو ته او د امت ته دعاګانې کوي او امت ورته کنځل کوي امت کنځل کوي مولا پس او نن مولا که جمعه کې دی نو عوامو ته دعاګانې کوي مسلمانانو ته چې خدایه دا جنت ته بوتلی موږ شیري شو تاسو سره نو په درسونو کې د رسول الله مبارک امت ته دعا کوم چې خدای د پیغمبر ټول امت وبخ په حجونو کې په عمرو کې په مانځه کې په ختمونو کې مولیانو زړه ستړي که ستاسو دپاره خدای ته دعاګانې کوي چې خدای د پیغمبر امت ته هدایت نصیب کړي خدای ته وبخي خدای ته جنت ته بوځي خدای ته په نیغه لاره کې خدای د رسول الله مبارک خواله بوځي او تاسو چې خوله خوځي که نه نو چې پاکوي نو په مولا یې پاکوي کنځل مولا کنځل مولا دا انصاف نه دی دا انصاف نه دی د یو قوم او د یو ملت خلک خپل مذهبي مشر پسې کنځل نه کوي په سر یې ګرځي وشي یهودیانو ګورئ چې کوم مذهبي مشر دی د یهودو ربي ورته وایي ربي هغې ورته ربي وایي دومره قدر او عزت یې کوي چې د حد نه عیسایانو ګورئ د عیسایانو بادشاه د خپل مذهبي مشر دونه قدر کوي چې په دا سر یې ګرځي هندوانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دومره قدر کوي چې دومره بل څوک نه کوي سیکانو ګورئ د خپل مذهبي مشر قدر عزت کوي پارسیانو ګورئ د خپل مذهبي مشر دونه عزت کوي چې د هغې مخکې ودرېږي ده بې د مسلمان ته خپل مذهبي مشر لګیا دی قرآن ښایي دین ورته ښایي اسلام ورته ښایي مونځ ورته ښایي روژه ورته ښایي عقیده ورته ښایي د حضور پاک اخلاق ورته ښایي دې پکې نقطې راوباسي ورشئ تاسو د عیسایانو مشرانو په کوم حال روان دي شرابونه څکي ورته پته ده شراب د هغې مذهب کې هم حرام دي د خنزیر غوښې خوري ورته پته ده چې دا حرام دي او بیا هم کوي ودونه نه کوي او زناکارۍ کوي دوی ته هم ښه پته ده چې دا زناکاران دي ودونه نه کوي او زناکارۍ کوي سره د دې دومره غلطو د ګناهونو چې دې قوم ته پته ده بیا هم دومره قدر کوي چې دومره قدر به څوک د پلار ونه کړي او ستاسو ملا صاحب معمولي چې خپله کږه کېږدي که نه نو پکې شل نقطې راوباسي ملا دا چل کوي او دا چل کوي او دا کوي به نه د دې معاشرې نه تم پیدا غم پیدا دغه شملې دي دغه پی دي تم ته پیدا ته د ستا مثال د شملو دی دغه مثال د کوچو او پی چې څنګه نو کوچ به دی رسېږي پی چې څنګه نو شملې به دی رسېږي او معاشره داسې ده چې د دې معاشرې نه حضرت عمر نه پیدا کېږي د دې معاشرې نه حضرت ابوبکر صدیق نه پیدا کېږي د دې معاشرې نه حضرت علي مرتضی نه پیدا کېږي د دې معاشرې نه حضرت ابو هريره او حضرت بلال نه پیدا کېږي د دې معاشرې نه هم دغسې پیدا کېږي څنګه تاسو یې مولا تاسو د اسمان نه نشي کوزېدی مولا به هم ستا د یو سړي زوی وي او د یو ښځې بچی وي او ستا یو تربور وي خو چې ته کوم خوراک خورې هغه هم خوري ته کومه جامه چې هغه اچوي په کومه ځمکه ته ګرځې هغه کوي نو مولا دله فرشته نشي راتلی انصاف دا نه دی په دې الله خفه کېږي خپل عیبونه هم پرېږدي او د بل عیبونه لټو د مولا عیبونه لټو نو ورته وایي حضرت خباب وی عمره د انصاف نه کار وانه ته چې کوم شخص پسې ځې او د وجلو تابع کې او ورپسې ګرځې زما قسم د الله په ذات چې بېګې تاله جوړوي او دا دعا یې کړې ده اللهم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خدایا اسلام په عمر مضبوط کې او چې دی واورېدل بس نورم نرم شو لکه د مومو غوندې او لاړ یو روایت کې راځي چې اودس یې وکړو او بل کې راځي چې غسل یې وکړو ویې لمبل او راغې ویې خو دا پاڼه راکړې که نه تاسو دې پاڼه کې څه اتفاق دا و چې په هغې کې وجیبه لفظ و هغې کې دا لفظ و انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذکري انني انا الله ظالم ګوره ظالم لا اله الا او سوی لا اله الا انا زه بل خدای نشته مګر زه فاعبدني زما عبادت وکړه واقم الصلاه لذکري ما دپاره مونځ وکړه ما پکې یاد کړه چې دی واورېده نور هم پرې وربل شو وی دی معبود نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه وخت حضور پاک په دار ارقم کې و دا د ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه کور او په هغې کې پټ و او دا اطلاع هغه ته رسېدلې وه چې عمر توره اخیستې او ستا مرګ پسې راغلی دی هغې دروازه دننه کونډه کړې وه دې کې عمر ورغی دروازه یې وټاکوله دننه اواز ورکړه څوک یې وی عمر یم بس په صحابو هیبت جوړ شو ولې ځکه دې وخت کې صحابو ته د جهاد حکم نه دی شوی نه دفاعي جهاد شته او نه اقدامي شته نه دا شته چې کافر مړ کا نه دا شته چې کافر در باندې غدار کړي نو خپله دفاع وکړه دواړه نشته د مسلمان لاس لا دې وخت کې تړلی نو صحابو سره فکر شو صاحب عمر دی یو روایت کې حمزه صاحب راځي او په بل کې راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله ور مخکې شو او یې پرېږده دروازه ورته کولاو کې که دې په ښه نیت راغلي مرحبا او هرکلی به ورته وویل او که دې په غلط نیت راغلي چې د ده په توره دې دا سر پرې کړو
او چې دروازه و د سینګ کوله وکړه نو یو طرف ته یو سکس ولاړ دی بل طرف ته بل ولاړ دی او نبی علیه السلام ور مخکې شو حضرت عمر وی د ګریوان نه داسې ونیوم او ځان ته لږ راښ کما او ما ته وی عمره هغه وخت لا نه دی راغلی چې ته کلمه ووایې تا باندې هغه ټیم نه دی راغلی چې ته مسلمان شوې ستا غوندې هوښیار سړی د اسلام نه لرې پاتې کېدل حضرت عمر وی قسم په خدای چې د رسول الله مبارک لاس مې ګریوان له راغې د سر د ویښتو نه نوکه پورې رانه خولې وبهېدې او ما وی د الله رسولو په دغه نیت راغلی یم همدغې نیت له راغلی یم کلمې شهادت یې ووایي او په هغه دار ارقم کې رب العالمین حضرت عمر فاروق مسلمان شو او صحابه د ډېرې خوشحالۍ نه چغه وواله الله اکبر د ډېرې خوشحالۍ نه او فورا حضرت جبریل ابن ماجه کې راځي په نورو کتابونو کې شته د اسمان نه راکوز شو او چې راغی جبریل رسول الله مبارک ته څه وایي وی د الله رسوله استبشر اهل السماء باسلام عمر خو تاسو په خوشحاله یې او د عمر په مسلمان یو بل له مبارکي ورکوئ دقسې نن په اسمانونو کې د اسمان فرښتې یو بل ته ورته رغاړو دي او د عمر په اسلام یو بل ته مبارکي وایي ټول د اسمان فرښتې پې خوشحالۍ وخت کې خلک یو بل ته مبارکباد وایي خوشحالۍ وخت کې خلک یو بل ته ترغاړو دي او یو بل ته د خوشحالۍ اظهار کوي دا عمر خدای پاک مسلمان او چې کله دا آیت واورېده که نه چې انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري هغه وخت د خپل یو ټکی وته ما احسن هذا الكلام واكرمه ما احسن هذا الكلام واكرمه یره دا خبره خو ډېره مزیداره او د عزت نه ډکه خبره او رسول الله مبارک ورته دعا کوي چې کله دې ایمان راوړي که نه نو پیغمبر مبارک ورته داسې وایي اللهم اهده یا خدای ته ورته هدایت نصیب کړي خدای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شو د دې یو دوست جمیل ابن معمر هغه له لاړ هغه ته وایي ای خاص دوست چې د سره مشوره کومه چې لکه زه په مسلمان شم او د اسلام پټو ساتم او که ښکاره یې کړم رسول الله مبارک ورته عمر د اسلام لږ پټو ساتم مخ ښکاره کړم خو دې جذباتي وپټولې چېرته شو د جمیل له راغی جمیل ابن معمر نه جمیل ابن معمر ته جمیله تاسې مشوره کوم ته زما دوست دی که نه بلکل وایي زه په مسلمان شم تا سره مشوره کوم څه وکړم خو چې ته ورته وایي زه مسلمان شم نو جمیل منډه کړې بار ته او چیغې کړه خلکه عمر صحابي شو بېدینه شو خلک عمر بېدینه شو او خپل د پلار نیکه دین یې پرېښوده او د دنیا خلک پرې راغونډ شو او چې راغونډ شو نو عمر هم توره لاس کې وه اواز یې وکړه بلکل زه مسلمان یم د صحابي نه ما یو الله منلی او ما محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول منلی دی جګړه جوړه شو جنګ جوړ شو عاص ابن وائل د کافرانو د یو قوم مشر د ده د قوم د بنو عدي قبیلې مشر هغه راغی چا ورته وی عمر باندې خلک راټول شوي دي هغه راغی او د قوم دی په کافرانو مشر وی خلکه چې یو سړی د خپل خوښې دین قبلوي نو تاسو څه ستاسو پیسو یو سړی د خپل خوښې دین خوښ دی او ستاسو دین نه دی خوښ نو ستاسو پیسو او تاسو څه وایئ چې تاسو به د بنو عدي قبیلې یو سړي ته نقصان رسوئ او موږ به یې داسې پرېږدو دله ما امن ورکړو عمر ته دی مسلمان دی خو ما امن ورکړو که چا هم دته نقصان ورسو د ما د ټول قوم بېزتي به یې کړي د پیشه او دی پیشه نو خلک لاړه زما وروڼو بهادر انسانو ډېر بهادر څلوېښتم مسلمان دی لیکن د خپلې بهادرۍ او د رسول الله مبارک سرزمینې په وجه میرټ لیست کې کم ښه ورسېد نمبر یې 40 په اسلام کې 40 وه څلوېښتم دویم نمبر ته ورسېد دویم نمبر پیغمبر علیه السلام صحابه ټول د جنت زیری ورکړی شوي د مبشرین بالجنت دي خو د لسو کسو پیغمبر علیه السلام په یو مجلس کې نوم اخیستی دی او یو لست یې ذکر کړی دی هغې کې لومبي نوم د حضرت ابوبکر اخلي ابوبکر فی الجنه دی به جنت ته ځي او دویم نوم د حضرت عمر اخلي عمر فی الجنه عمر به جنت ته ځي دویم نمبر او خدای او دا ولې دین او ایمان جذب یې کړی